جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې ده دا اسماعیل علیه السلام راوی غوښته ورته وایي چې ذبیح به څنګه ده نو عزیزانو مونږه باندې هم امتحانات راځي مشکلات راځي او زه قسم در تخرم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالو زی او خپل اندې بمسمکو کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي یو عالم د ډېر لوی ما ته یو ورځ وی چې ته خو تقریرونه ډېر کې خو زما زړه کې یو اشتباه ده ما ورته چې ته دومره لوی سړی زستا اشتباه چرته لري کولش ویل نه سوال کوم او جواب به ټیک راکې په دې مې پوي کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه دا خو دومره خو پوهیږي ها دومره خو پوهیږي نور هم خیال نه راځي او د خدای په مقبول پرین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک د خدای خوښ چې دي د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نو سره د دومره خوښوالي کم پیغمبر په ونه کې ارا کړی دی په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړي اسخا لري دی ورغورځولي دي کم پیغمبر بنی اسرائیل حلال کړي دی کم څه کړي دي ابراهيم عليه السلام ته وی زوی دی حلال کا نو دا دومره خوخي چې دا دومره تکلیفونه څوک چې چا خوخي غلط تکلیف راځي ته دې سوال پوښ څوک چې چا خوخي اخو د تکلیف نه بچ کای اغله خو تکلیف نه رسي نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوخو چې په مصیبتونو او په امتحانونو کې مبتلا کړي کولای شي د دې جواب اسانه خبره ماوی چې یو عاشقی او یو معشوقی الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان نو د معشوقی په زړه کې هر وخت جاړي ورپسې کم عاشق ته معشوقه وای چې ورشه په دانور ودرېږي ورش او تمنډه کې په دانور ورشه دی کوی ته ټوپ کا او تمنڈا کیوں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ورشدی اور کے ٹوک او تب تحشا منڈا کی اور کے ٹوک نو دا معشوقی پزړکی دا هغه عاشق قدر زیاتی چې کم د معشوقی په اشاره باندې اور ته ټوک کوي کوی ته ټوک کوي زکریا علیہ السلام چې په ونه کې راکېده ول کا आवाज دی وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه و بس اره چې په ورله نو جبرئیل ورته راغی چې کدی आवाज وکړو یاد وی وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه و بس هغه خندل او په منځ دوش نو ماوی چې نو ما ته وی چې خدای ته خو پتا وا په دې سوال او جواب په پوښتنه کې خدای ته خو پتا وا چې زما د عاشق چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي نو بیا دې ولې امتحان کولو
خدای ته پته و چې ابراهيم عليه السلام بزوی حلال کی ما ده پاره نو بیا په ولی امتحان کول نو ما ورته چې مولانا صاحب خفه نشي د امتحانات د پیغمبرانو چې دا تاو ما ده پاره تاو ما ده پاره سبق چې تاسو وګورئ ما په خپل خدای کې پیغمبران په دومره لوی لوی امتحانونو کې اچولي او دا الله د خدای نه شکایت نه وکړي نو که پتا مې امتحان راوستو چې شور نه کې اوس مونږ څنګه یو چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي نو ځان هغه ساعت له خدای مرور کې یو وخت کبا دیونی وای خدایا زدی لیدلې ما زوی دې مرشي وای خدایا زما زوی دې لیدلې نو استاد وینو د بل چا مړ کړي دا استاد ژوندې کړی بیا د دې زمانه زامندار امیا په دې زمانہ کې خزامنو ته ګوره د مولا زامنو ته ګوره د خدای قهر د پیر صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر د میا صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر او د معتبر زامنو خو خدای چې بربند په سرک منډي نه خزو ته ګوره جنکو ته ګوره یو حال جو اوس خو خزي نور په نالت اوس خو که خزي تکړت کوي وای زمون بچی دا په پاکستان کې لویه ترقی چې وشوه ما په سلويخ کاله پاکستان کې اس ترقی نه دلیدل کسو کوئی چې پاکستان ترقی کړي دا پشکرو غل خوري د غولو ډکه لارې بخوري کدا وای چې پاکستان ترقی کړي جاستان دې جوړ کړي بم تان دې جوړ کړي لارې تان دې جوړ کړي موټر تان دې جوړ کړي اټم بم تان دې جوړ کړي اټم بم لاړه الته دغه سره بیا معاهده وکړه چې امریکای صدر بوش برش په ومګېدو وعده ور سره وکړه چې زه اټم بم نه جوړم ځکه چې زمونږ بتکده خو امریکا ده هر یو چې راشي لاړ شي هغه ته زه چې وړو کې ومنو په دې جوګنشاه کې د سیکانو ګوردوارا و ګوردوارا و نو دا سیکنای به را روانې وي سار وختي ا ګوردوارې نو زه اوس ولاړې منو یو سیکنای بلې ته وی چې کته چلیے هغه چې ګوردوارې مٿا ټیکن چلیاں مٿا ټیکن نئی بلاړو ګوردواره کې اگرن ته سجدا ولا ګولا بیا به تسله دا دغه عبادت نو زمون ګوردواره چې دا امریکا دا خو چې څوک مشر شي متا ټیکن تال تلاړ شي او ورته وای چې ستا پر رحم کرم بچلېګ چې صد دې زه هدایت وی هغه باندې بچلېګم او ماته د کرم په نظر وګور بټو صاحب چا پانسی کړي اخو امریکای کړي تقریر دلته په اسمبلی کې د امریکای خلاف وکړو ملکم په واړولو پانسیم نو زمونږه مٿا ټیکن ګوردواره چې دا هغه امریکا نو پاکستان څه ترقی کړي دا ترقی خو ورشه د نورو ملکونو وګوره د نورو ملکونو یو میخ په کې د بل ملکونو تا ملک تاکہ سشے ایئر کنڈیشنی دی دروس اغم 15,000 تورس فریجونه دی کته په باډي جوړه کې پارټس کم ځای نه راغلي تاسو ته یو ترقی په ملک کې منم چې د پاکستانو خزو داسې ترقی کړي دا او دومره لری لاړې دومره لری
چې دا بستاسو هغه ومې پیړۍ چې د قبرونو نه راپاسي دا ښځې به بیا خپل ځای ته رانه ولي. تاسو خو پرېږده که سهار مې یو ملا لیدو ښځه په ډګډګي ځان پسې سوره کړې جماعت امام هغه هم په ډګډګي کور دې شپېړه دې غره مالباس اوس قیامت کی الکه دا وړي لا ما ته هم کته وی کته مسکه غوندې شو چې راشه کنه څنګه خکار نه کړي تو نالت پدا سے ملک خواص رهنمایان د دین رهنمایان د قوم په خدای قسم چې داغي په کورونو کې ټي وی ګانې او وی سی آر چلی رهنمایان د قوم چې دا قوم په بزرګۍ ورته ګوري او لاسونه یې صفوي هغې کورونه چوي اولاد یې چې وګورې د اسلام نه به د زړه تور شي دا زمونږ حال نو ترقی د ملک صرف ښځو کړې ده سړی نشي ښځه وه امتحان د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چې ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې دی او د بیبي نامه د بیبي هاجره علیه السلام دا ښځه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پریږده او ته تیزه ښځه او زوی روان کړه د شام نه راله مکې ته مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوې دی دغه ځای کې ښځه او بچی کینول او دی ترې روان شو ښځې ورته ویل چېرته ځې سړیه دا مونږ دې چېرته پرېږدو ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوي او زه درنه لاړم شام ته بیبي هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته ترې ځه ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه ښځه وه اسماعیل تږی شو ماشوم دی لتې ټکوي نو مور یې اوبه لټوي د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې آخر اوبه نه وې ناامیده را روانه چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه یې ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي آب زمزم زمزم ویلې شي ادرېږه زمزم معنا ادرېږه نو د اوبو ته بیبي هاجرې وویل چې زمزم ادرېږئ بهېږئ ما رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بیبي هاجرې رحم وکړي که د اوبو ته زمزم نه وی ویلې نو دا اوبه به بهدلې وی او ټوله دنیا به خراب کړې خو چې هغې ورته زمزم ووي په ځای ولاړې پاتې نن ورشئ د عربو هغه دشتې د عربو هغه سوکړه د عربو د اوبو هغه نهر زبیده خوبونو پورې یو بله خبره وه زبیده د بادشاه ښځه وه
د بادشاہ خوب یې ولید چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. زبیده دا خوب ګوري د بادشاہ ښځه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلی کوي، تاسو به وایي دا خو ډېر پلیت دی، څه خراب خوب یې لیدلی. داسې به ووایي که نه، تاسو دا شیخان میخان. علامه ته راله زبیده وی داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به پرې فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا نیر راوستی دی مکې ته، چې هغه وخت کې د اوبو قحط نو د شام نه نیر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې ګرځولی دی او په دا ټاکای لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کوو نه اوبه راوباسي او کورونه نیر زبیده اوسم. اسویم خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس. تاسو خیال نه نو اوبه ودرېدې او بی بی هاجره حیرانه ده. عزیزانو دا وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي. په دې لاره قافلې ځي شام ته، مدینې ته. هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته څه ونه څه وله ورکوي. دا یې ګذرې اوقات. په دې اثنا کې اسماعیل علیہ السلام د 12-14 کالو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړه یې جوړه کړې وه او په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسي. حد دی. علامه ثناءالله پانی پتی لیکلی دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زوی او ښځه ګوره نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی نو بوراق به ورته راوستی شو او بوراق به سور شو. بوراق مطلب دی د هلیکاپټر، دې کې به سور شو را بغی په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه. بیا به ورته چې ودې کته اوسه نور زیات به نه ساري کېدل. حدو د امتحان پلار راغی او ښځه او بچی ناستي او پلار ته وایي ځتې دوی به په دا دشت کې ناست. اوس په دې یو خدای پوه دی. ځان ته خپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی، ته په میره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تې ځه، ستا پړه به څه تېري. حدو د امتحان. نو ابراهیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړي. زوی حلال زوی ورته څه وایي چې پلاره خوب دې لیدلی چې ته ما حلالې؟ وی چاو بچه. زوی ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے پلاره چې څه حکم درته شوی دی زر هغه کار وکړه، زر کا ما حلال. پلار ورته وی بچیا ته به څه چل کې چې زه تا حلالوم؟ زوی ورته وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلاره په خدای مې دې قسم وی زر دې چې بیا به مې مال را چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم، ته به مې حلالې او زه به صبر. دا د قربانۍ بنیاد دی. عزیزانو نور قصه لګه اوږده ده